صفایه ته ویل کېږي دا باب تفاعل دی لکه تقمص سړي قمیص واغوندو تصوف هغه تصوف یعنی صوفیت اختیار کو پاکی اختیار دا د تصوف د ټکي د ټولو نه اول حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ یعنی استعمال کړو 538 یعنی صدای کی دا غيو مرګره او دا غوی نه جدا شوی ناغه ته خط ولیکو چې قد كتبت لكم اظن انك صافيا من الصحابه زه ته دا خط لیکم چې ما ته پته لګېدلې ده چې ته د خپل مرګونو نه یو طرف ته شوی نو دا خبره خنده ده خپل ذکر اذکار چې کینو د خپل مرګرو سره هم ملاويږي د دنیا کار سره هم مکوا لا رهبانیت فی الاسلام په اسلام کې دا نشي چې ته په یو ګټ کې یا الله الله کې او نور خبر نه اصلاح د معاشره به هم کې او علما محدثین وایي چې په صوفي سړی کې وشپک خبري دی په پاکي هوشپک خبري وایي دی به لکه د اسماعیل علیه السلام غونې تسلیمي اوبیډینټ وایي اسماعیل علیه السلام په دې کې به د حضرت ایوب علیه السلام غوندې صبري په دې کې به د حضرت موسی علیه السلام غوندې شوقي په دې کې به د حضرت عیسی علیه السلام غوندې فقري او په دې کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په شانتي اخلاقي د دې پنځو خبرو نه چې د مزینی نو د ته صوفي ویل کیږي د دویمې صدۍ پورې تصوف او علم دا دوه یو ځای چلیدو کوم چې با عالم او فاضل او د خلکو اصلاح تزکیه وکوله هغه ته به شیخ صاحب او صوفي صاحب وي د دویمې صدۍ نه ابله سدس حالات پیدا شو چې مولانا صاحب دې بل راغی او صوفي صاحب دې بل راغی هجری جی 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 تاسو دو سیصد دی وایي کنه دا هجری دا هجری ده جی ها هجری ده هجری ده ٹھیک شو دغه کې جدا شو په دغه زمانه کې چې کله صوفي صاحب او مولوي صاحب دواړه جدا شو نو یو دوا نظریه په وجود کې راغلي یو توي وحدت الوجود او بل توي وحدت الشهود وحدت الوجود قائل زیاد تر حسین ابن منصور حلاجو د په 309 هجری کې پیدا شوی دی او په 922 عیسوی 922 تا او هجری 309 ده 309 922 دغه زمانه کې د عالم هم او صوفي صاحب هم خو دا قانون دی چې الله پاک په دې وجود کې یو دوه اندامونه پیدا کړي دي یو توي زړه او بل توي دماغ دماغ چې موږ تاسو وایو دړکتا ہوا دل او بڑکتا ہوا دماغ اوس په دې دوانو لوخو کې با دا دوانو لوخو کې به ته پارسنګ نه راولي دا به مساوي برابر وي په دماغو کې بستا د الله رب العزت علمي علوم دینیه وي خو په زړه کې به د عشق الله محبت الله کچری په دې یو شي کې پارسنګ راشي نه بیا سره گمراه کیږي لکه مثلا په دماغو کې علم شته او الله پاک سره تعلق نشته لکه ابلیس ته وګوره دا سره څومره علم خو عشق الله وسره نو په زړه کې محبت نو گمراه شو حافظ د الپوري سی وای شپږ لکه کلونه عزازیل په طاعت تیر کړو اون خطو د خرشانتی د کبر په چاقړي سبحان الله نو شپږ لکه کال چې سړی عبادت کوي هغه څومره عبادت او په علم کې ورته او د فرشتو استادي خو عشق او محبت وسره نو دیو جن گمراه شو نو د علوم دیني سره په زړه کې عشق او محبت پکاره او چې عشق او محبت په زړه کې یي او دماغ د علوم الهیونه خالی نه دا سړی په بدعات او رسوماتو کې اخته کیږي
دی بس نوې نوې طریقې ایجاد کوي ځکه دی هلکه دوام جو ثواب دی او جو کسې چې دوام جو ثواب دی او جو دوام یو ثواب دی نو دې کې بنخلي دیو جنا محدثین فقها صوفیه کرام فرمایي چې دا دواړه لوښي هر وخت برجت او برابر پکاري او دا بیلنس ته دی برابري په دې کې پارسنګ نه پارسنګ د پارسنګ ته کوي دا پښتو ته کوي پارسنګ او یعنی یو ګټه بل برای دا پکې نه نو منصور ابن حلاج چې علما وایي چې په دغه ټیم کې دوه منصورانو یو حسین ابن منصور حلاج دی حلاج معنی دا ده چې دغه د مالوچو کار کوو مونږ زموږ په کلي کې دي هغه ډنډت ونه کوي مالوچ وهي وړی وهي یا دویمه معنی دا ده چې حلاج ورته ځکه وایي چې دی به په یو لار باندې روان و شی به کوږ ده به لاس اشاره وکړو نه به روغ مثلا په یو طرف باندې دی روان و یو تنور کې ډوډۍ پخېږي ده ورته اشاره وکړه نو ډوډۍ هغه کمپېړې چې وي نو هغه برابر شي او پخې شوي حلاج ورته ځکه وایي دا کېدای شي د کرامت نو منصور حلاج په علم کې لږ رسېدلی او اوچت شوی نو منصور حلاج چې دغه دوه دي یو دا حسین ابن منصور حلاج دی خو حسین د ده نوم دی او د پلار نوم یې منصور دی 309 کې چې کوم دی دی لږ په دې وحدة الوجود ته راځي چې وحدة الوجود څه ته وایي وحدة الشهود څه ته وایي وحدة الوجود ته وایي همه اوست کم چې زیر بحث ده منصور حلاج ده که حسین بن منصور دا حسین بن منصور حلاج حسین بن منصور د دې بل خو چې په تاریخ کې دغه نشته دا بل منصور چې ذکر کیږي کنه عام طور چې کم د تصوف په حواله سره کیږي نو هغه حسین بن منصور کیږي چې په بغداد کې هغه جی 13 کاله په عمر کې دی وتلی و دغه یعقوب مطبح چې دی دا غلوري وغوښتل جنید بغدادي رحمت الله علیه شبلی رحمت الله علیه دا ټول د یوې زمانې بزرګان دغه ابن عطا پکې او دا ټول دغه و جی غټ تصوف او جی دا یعقوب مقطع نه دی دا د سخر دی او جی ډېر لوی زبردست اور صوفي دی او 14 کتابونه لیکلي په تصوف باندې جی تاسو وحدة الوجود تعریف کوئ ها وحدة الوجود وایي همه اوس دا د صوفیه او دا یو یعنی الفاظ دي چې په دې کائناتو کې چې څه په نظر باندې راځي دا عینه الله دی بس جی یعنی د الله رب العزت وجود په دې کې دی په دغه زمانه کې ابن تیمیه رحمت الله علیه دا د 309 کې دا هغه په 366 کې دی د چوفات شونه دی پیدا شوی ابن تیمیه هغه په د باندې رد کړی دی نو وحدة الشهود دغه وحنا رایت شوی د وحدة الوجود په دغه کې مقابله کې وحدة الشهود دا اصل کې د امام رازی رحمت الله علیه ابن تیمیه رحمت الله علیه مجدد الفسانی رحمت الله علیه شاه ولی الله رحمت الله علیه نه سبب ابن عربي پکې صدارت کړي په وحدت او کوم هغه دغه کوم ابن عربي هم دې ته درځي زما په خاطر قانون باندې او چې کارډینیشن دغه او صحیح شو بهترین دا خبره دې ته دي او بخنه ورده تاسو په دغه کې وحدة الوجود دې ته ویل کېږي یعنی چې دا څه په نظر باندې راځي دا عینه الله دی هم اوس دې باندې رد کړی دی علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه دا هغه زمانه او ابن عربي رحمت الله علیه د دې یعنی ابن عربي رحمت الله علیه محی الدین ابن عربي چې ورته ویل کېږي هغه د 606 هجري دی نو هغه په دې باندې رد کړی دی هغه وایي چې د شاه د هغه زمانې جنید بغدادي رحمت الله علیه شبلی رحمت الله علیه دا د منصور حلاج هم عصرو نو جنید بغدادي رحمت الله علیه شبلی رحمت الله علیه د وحدة الوجود قائل نه و بلکې په وحدة الوجود کې ابن عربي یا د دانو مخ کې منصور حلاج چې و د دې زمانې د جنید بغدادي هم
هم عصر چې و دې ته ویلي هم چې دا د انا الحق نارې یا سبحاني انا تقدسي سبحاني من يراني دا الفاظ به وي دي پسې تلو چې دا الفاظ مو وایا او وخت د زماني کم بادشاه چې دی اولګوټي د دې خبرو خلاف ته د دې نمخ کې امام احمد بن حنبل په خلق قرآن باندې کمی کوړی سکلی دي او ته هم وسکي او یا با په دې کې روح قاعده صاحب ورکه نو دې خبره نه خلاصه دی قایل کړي هم خو هغه نه قایل کړي او بل دا چې منصور حلاج جون خعلی ملاسي حلیم خعلی نو په دې په دغه وخت کې کم بادشاه چون هغه د وحدت الوجود قایل نه بلکې د وحدت الشهود د شبلی علامه شبلی رحمت الله علیه جنید بغدادي رحمت الله علیه د نظریه قایلو وحدة الشهود تشریح کومه دې ته وایي وحدة الوجود وحدة الشهود دې ته ویل کېږي چې شیخ واحد دی خو موږ ته چې په نظر باندې راځي نو دا د چا د وجې نه دی وحدة الشهود مطلب دا چې دا موږ ته چې کوم په نظر باندې راځي دا واحد نه دی یو نه دی بلکې دا د یو واحد افراد دي الله واحد دی هغه دنیا مخلوق پیدا کړی دي نور پیدا کړی سپمې ستوري انسان حیوان سم مخلوق چې دي 18000 مخلوق دي موږ تاسو په پښتو کې خدای په قیامت کې مې د اتلس زرو قام مخ کې و مشرمي نو دغه څو کوئی 70000 مخلوق دي نو وحدت الشهود مطلب دا چې الله یو دی خدا کم سيزونه چې په کائنات کې موږ ته په نظر باندې راځي نو دا د هغه الله مخلوق دی علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه په ابن عربي چې کوم رد کړی دی او د هغه زمانه جنید بغدادي او شبلی نعمانی عثمان بن عمر او یعقوب اقطاع رحمت الله علیه چې د منصور حلاج خر دی دي د وحدت الشهود قائل او د وحدت الوجود قائل نه وحدت الشهود دی قائل وحدت الشهود ما تاسو ته وی چې څه شی په نظر باندې راځي د الله پاک یعنی مخلوق دی وسو منصور حلاج چې کوم د شبلی رحمت الله علیه په فتوا ډېر ښه عالم د جنید بغدادي رحمت الله علیه د بزرګ په فتوا باندې چې کوم یعنی سار د در سر د دار سر ته ختلې ده هغه یوازې د دې په وجه سره نه چې ان الحق چې غدي ویلي بلکې د نور سکاورونو داسې چې هغه د شر نه لغونی په ظاهر کې خلاف او شر په ظاهر ګوري لکه مثلا د بسلور سوا او شپږ سوه رکعات نفل د شپې کول دا به کول نو شپږ سوه رکعات نفل چې کول نو شبلی صاحب دنه تاسو کې چې زیات نه زیات که سړی لکه څلور سوه رکعات موږ به وایو څلور سوه رکعات او اته ګنټې شپه ده نو څه د پاسه په 2 منټه کې 2 رکعات کېږي نو ته چې 400 رکعات کې یا 600 رکعات کې نو دا کوم شپه ده ته به کې سوې لکه سړی په قلاره باندې ګوډ خو په قلاره باندې سبحانك اللهم الحمد لله العالمین وای نو چې سړی 400 رکعات کوي 400 رکعات کوي نو صد پاسه 2 منټه چې اته غنټې شپې نو 400 رکعات صد پاسه په 2 منټه کې 2 رکعات کوي خو نو دا خو د نبی رسول سلام د طریقې نه خلاف دي ځکه نبی رسول سلام وګورګر قرات کو وګورګر سجدي کولی لنه به چې ته په 2 منټه کې دا 2 رکعات صد پاسه څنګه کې یو خو دا مسله دویم دا چې ته د انا الحق چغه ولي وباسي ته خو حق نه دریم دا د عقیده و چې فرعون چې ویلو چې انا ربکم الاعلى نو دې په دې باندې کافر نه دی ځکه په دغه وخت کې د بادشاه او د چې انا ربکم الاعلى رب مراد بادشاه دی یو دی هغه بادشاه په دغه زمانه کې بیا دنه چرته پوښتنه کو چې د موسی علیه السلام متعلق ستاسو خیال دی چې هغه راغی او هارون علیه السلام په سبیل باندې وو چې دا خلق شرک او ته دا دایمه کې نه او ته یو نو لا تاخذ بلحيتي ولا براسي اني خشيت ان فرق بين بني اسرائيل زه یریدم چې ته اختلاف پیدا نشي نو ما ځکه خلق نو دی وایي چې موسی علیه السلام د عبادت لذت او مقصد باندې نه پوهیدو او هارون علیه السلام پوهیدو ځکه په خلق منه نه کړو ځکه په حقیقت کې دا د بت عبادت نو دا د رب کائنات عبادت د رب العالمین عبادت
یو دا څو خبرې داسې چې هغه د وحدت الوجود په رڼا کې د منصور حلاج خپل څه تفرداتو نو په دې وجه باندې د دار سر ته په دې وجه باندې ختلی دی وایي چې کله دی په کم وخت باندې پانسي کېدو نو په دغه وخت پسې جنید بغدادي رحمت الله علیه پسې لاړ او ورته ویلي چې هلکه ګوره شر ظاهر ګوري دا انا ربکم الاعلی انا الحق چې دی نو دا چغه مو وباسه هغه وی ګوره کله چې زه پانسۍ ته خېږم ته به پې دستخط کې خو ته به هم په دې جامه کې نه راځي په نور جامه کې به راځي شیبلي رحمت الله علیه پسې هم تللی او هغه نقل علیه نو هغه د دار سر ته په دې څو خبرو باندې ختلی د هغه نه وروستو محی الدین ابن عربي دا په 609 کې پیدا شوی دی د دې ابن تیمیه رحمت الله علیه باندې محی الدین یعنی ابن عربي چې ورته ویل کېږي دا هم ډېر ښه عالم خود ده هم د وحدت الوجود قائل او دا یو شعر هم هغه پیش کړی دی چې انی كنت فی الصباح اذا كان لائما فاذا الجبال في الناس او باللعب د شپې زه روان وم نو په دې دغه کې مې تپوس وکړو په دې باغ کې هغه ورکې ورته موږ وایو جوګنو هغه جوګنو د هغه نه ما تپوس وکړو چې د شپې خو په تا کې ډېره ښه رڼا وي خو د ورځې د کوم ځای نو هغه ما ته جواب وکړي چې د ورځې زه وم خو نور چونکې ښکارېږي نو نور په ما باندې زورور دی نو زه زما د رڼا د نور په مقابله کې نه ښکارېږي نو وګورئ هغه د دې شعر نه هغه ثابتوي چې وحدت الوجود یعنې معنی څنګه چې د جوګنو هغه رڼا د نور په وجه سره څه ده پناه ده داسې د کائنات دا ټول سوری دی د الله پاک دا د الله پاک د هغه نور او د دې نه پناه دي په حقیقت کې واحد یو الله دی ابن عربي دا عقیده ده ابن عربي باندې ابن تیمیه رحمت الله علیه او نور علما کرامو رد کړی دی شاه ولی الله رحمت الله علیه مجدد الفسانی رحمت الله علیه هغه د وحدت الوجود او د وحدت الشهود په منځ کې یو متوسط او درمیانه لار اختیار کړې ده هغه وایي چې دواړه په خپل خپل ځای باندې صحیح دي البته دومره خبره ده چې وحدت الشهود کې عام طور دا کم چې د غره خلک دی لکه امپړ خلک دی هغه په وحدت الوجود کې یعنی ګمراه کېږي او په وحدت الشهود کې دا وحدت الشهود کې دا بند کړه وحدت الشهود کې دا غوی علم دی خبرې ته نه رسي نو مجدد الفسانی رحمت الله علیه کم چې د اکبر غدین الهی شاته ورته ورزولیو دا هغه مجدد الفسانی دی چې هغه د وحدت الشهود یعنی خلکو ته هغه عام کو او د دې خبرې قائل شو چې وحدت الشهود آسان ده په نسبت د وحدت الوجود کې ځکه وحدت الوجود کې د تشبیه د حلول سره راځي حلول د اندوانو یو عقیده ده د هغې مقصد دا دی چې ارواح چې څنګه یو سړی مړ شي د هغه روح په دنیا کې پاتې کېږي نو هغه په بل شي کې ننوځي مثلا سپي کې ننوځي بل انسان کې ننوځي دې ته حلول ویلی کېږي او واګون چې ورته ویلی کېږي دا شیخ اخوند درویزه بابا رحمت الله علیه په هغې باندې ډېر سخت رد کړی دی تذکرة الابرار والاشراف کې نو دا وحدت الوجود ځکه مشکل مسله ده چې دا د حلول سره یو قسم کې گاوند دی او بل د یونان هم دا یو فلسفه ده چې د یونان هم دا عقیده ده چې مفچر یعنی یو دا په دې دریابونو کې چې کم تکلیفات او سړي ته راځي یو سیارت چې دا د هغې د وجې نه راځي یا دیانه یو سیاره ده وایي چې څومره حسن دی او یا بیوټیفولي ده دا د هغې د وجې نه راځي او دارنګې د نور چې دی هغه ګاډ اف آل ګاډ دی او خو د ټولو خدای دی د دې وجې نه د ده په وجه سره په دنیا کې انقلابات وغیره راځي نو موږ وایو که موږ وحدت الوجود ته یعنې ترجیح ورکړو نو بیا حلول او دغه یونان چې
پیتوس چې ورته ویل کېږي دا ټول بیا په دغه کې راځي. نو مجدد الفساني رحمت الله علیه ځکه فرمایلی دی چې وحدت الوجود په نسبت باندې وحدت الشهود چې دی آسان دی. وحدت الوجود عقیده که د علماو غټ غټ او داسې سکالرانو لکه دا پلریوي شو یا دا استاد صاحب شو د دې خلکو دا خلک که ساتي نو خیر دی یا د حضرت صاحب شو خو عام د خلکو دپاره د وحدت الوجود کې څه گنجایش نشته ځکه هغه په دې کې بل طرف ته ولاړ شي. نو اسانه طریقه دا د وحدت الشهود. وحدت الشهود مطلب دا دی چې دا کائنات چې څه په نظر باندې راځي د دې خالق الله رب العزت ته دا الله پیدا کړي دي او شهادت ورکوي او دا شهادت ورکوي او الله به بیا یعنی ختمي داسې وخت به راشي چې دی به ختمېږي. دا د وحدت الشهود. اوس په تصوف کې په وحدت الوجود او په وحدت الشهود کې چې کوم یعنی د تصوف سبقونه دي هغه یو شی دی کلمه درود شریف ذکر اذکار دا د هغه د حضرت حسن بصری رحمت الله علیه نه بیا د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه نه دا سلور کم اولس ټوټل اولس طریقې دي او دا سلور مشهور دغه دي قادریه چشتیه نقشبندیه او سروردیه دا لږ مشهور دي نو ټول اولس دي دا پکې مشهور دي. د دې ټولو ولسو طریقو او سلسلو او د سلورو مشهورو طریقو چشتیه سروردیه نقشبندیه او قادریه د دې سبقونه یو دي. پای کې مراقبه ده ذکر اذکار دی پکې درود شریف دی پکې وخت د ملاوي شي نفل دی او تلاوت ته د دنیا نور کار وغیرہ دی. دا وحدت الشهود د دې قاعده دی. وجود دا چې ته د دنیا یو کار نه کوي بس دا تسبیح باندې کار وکړي ذکر اذکار وکړي نفلونه وکړي که دنیا ورانیږي او څوک جهنم ته ځي او څوک په گمراهۍ باندې ځي او کار ځي ته غالبا څه بنوي بس دا څه چې کوي الله پاک کوي الله به گمراه کوي الله به که الله ورشي جواب او ته هدایت وکړي. حاجی ٹھیک وس د سوالونو کومه سلسله دي نو د وحدت الوجود